د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې په دې وروستیو کې د افغان سولې د پروسې په لړ کې څو ځله له طالبانو سره هم لیدلي، له پاکستانه غوښتي چې افغانستان او هند ته د دوی له خاورې د خپلمنځي سوداګرۍ اجازه ورکړي. هغې دا چاره په هند او افغانستان سربیره د پاکستان په ګټه هم بللې ده. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي و چې پاکستان دغه کار ته غاړه ایښې، خو اسلام آباد وروسته له دې موضوع انکار وکړ. د ډایالوګ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د پوهنتون استاد ښاغلی قیس محمدي میلمه دی. په دې هیله چې تر پایه راسره اوسئ. محمدي صاحب مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. بخیر اوسئ، سلامت شئ. کابل او نوی ډیلی له کلونو راهیسې دا غوښتنه کوله چې دوی ته د اجازه ورکړل شي چې د پاکستان له خاورې له یو بل سره اړیکه کې اوسي، سوداګري سره وکړي. پاکستان دا موضوع ردول او امریکا هم دومره لیوالتیا نه ښوده دې موضوع سره. په دې وروستیو کې ستاسو په نظر څه تاثیرات، څه تغییرات راغلي دي چې امریکا دې دغسې یو کار ته لیوالتیا وښیي او پاکستان دې ورته د هو سر وخوځوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دغه موضوع کې او په ټوله نړۍ کې نړیواله سوداګري تر ټولو زیات اهمیت هغه وخت پیدا کوي چې دا سوداګري د آزادو سرحداتو په اساس باندې وشي او آزاد سوداګري وي. په دې معنی چې د په مقابل کې تعزیرات موجود نه وي، د دې په مقابل کې محدودیتونه موجود نه وي، تعرفې راټیټې شي او هر بل رقم محدودیتونه چې موجود دي د اقتصادي اصولو په اساس باندې دا تر ټولو زیات راکم شي. نو په هغه وخت کې به محصولات په بهتره کیفیت په ښه قیمت باندې نور هیوادونو ته ورسیږي او د ټولو هیوادونو خلک به د هغې نه مستفید شي، ښه استفاده به وکړي، د خلکو ژوند به په عمومي توګه باندې ښه شي. د هغې تر څنګ کې بین المللي یا نړیواله جی ډي پي او تولیدات به هم زیات شي او د ټولې دنیا په کچه باندې به کار زیات شي، خلک به بهتره ژوند ولري. اما چې کله د دغه سوداګرۍ په مقابل کې سرحدات را پیدا کیږي، محدودیتونه پیدا کیږي او دا ورو ورو کمیږي، لکه څنګه چې په دغه اواخرو کې د چین او د امریکا ترمنځ پیدا شول، یا چې کله امریکا په جاپان او په هندوستان او نور هیوادونو باندې تعرفې وضع کړې، دغه رقم محدودیتونه وضع کول باعث د دې کیږي چې نړیواله سوداګري راکمه شي. د دې کمیدل د ټولو هیوادونو په ضرر باندې دی او د چا په نفع نه تمامیږي. دا موضوع خصوصا د 1980 کلونو نه را پدې خوا تر 2010 12 14 پورې ډېر طرفداران لرودل او دا موضوع د بحث وړ وله. ولکه چې امریکا دغه رویه ته خپل تغییر ورکړ او د کې بدلون راوسته، نو بعد دا باعث د دې شو چې نور هیوادونه دیم داس فکر وکړي چې ګواکې نړیواله سوداګري به د ټولو په ګټه نه وي. خدا سي نه ده دا چې په پاکستان کې څه تحولات راغلي دي. دغه نوې اداره چې پاکستان کې منځته راغلې ده داسې بریخي او دا اداره داسې یو رقم تعامل کوي چې ګواکې خلکو ته ښیي چې د دغه ادارې هغه رفتار او چلند د منطقې په مقابل کې په بل ډول باندې. د دغه هېواد نوي صدراعظم عمران خان د کار په لومړۍ ورځ کله چې اعلان وشو چې د انتخابات ګټلي په تلویزیون څرګند شو او وینا هم دا وه چې زه به سیمې سره بالخصوص افغانستان او هند سره نوې اړیکې غواړم او هغه دغه راز د خپلو خلکو د ژوند ښه کېده، د اقتصاد ښه کېده، هغوی ته د کار موندل دی د خپل حکومت لومړیتوبونه بللي دي. نو ستاسو اشاره به همدغه ټکي ته چې هغه غواړي چې په دې برخه کې سیاست بدل شي د دغه هېواد. زه حداقل توقع کوم چې د خبرې د رښتیا وي او د هر بل هغه کاندید چې بالاخره انتخابات ګټي دی هغه په شکل دی نه. اوس دلته چې اشرف غني راغی دم خې ډېرې لافې وکړلې، کله چې ټرمپ امریکا ته راغی هغه هم خې ډېرې لافې ووالې. نو زه یم که د دې ټولو سیاستمدارانو د یوه طریقې چې کله انتخابات وګټي ښې غټې غټې خبرې کوي وروسته بیا هسې نه کوي او که دا معادله په پاکستان کې هم تطبیقیږي، یو دریم نړۍ هیواد دی، نو بیا به دا مشکل جوړ کړي موږ ته. مګر په امریکا په افغانستان په پاکستان کې صرف صدر اعظم
نشي کولای چې تصمیم ونیسي د هغوی شاته لوی نور ادارات موجود دي چې هغوی په تصمیم نیونه کې خصوصا په منطقوي او نړیوالو تصمیمونو کې ډیر زیات تاثیرات لري او هغوی د تاثیر لاندې دي ځکه تر ننه پورې نواز شریف او داسې ډیر نورو صدراعظمانو کوشش وکړ چې دغه روابط ته تغییر ورکړي خو نشو کولای مګر په دې اواخر کې پاکستان باندې فشارونه زیات شوي دي د یوې خوا نه د امریکا فشارونه پې باندې زیات دي دوی ته ډیری کومکونه وایي چې موږ یې نه ورکوو او د هغې په څنګ کې دلته د افغانستان نه هم یو څه فشارونه راغلي دي زمونږ سوداګري ورسره راکمه شوې ده زمونږ مهاجرین هلته کم شوي دي زمونږ مریضان هلته کم ورځي توریزم کم شوی دی نو دا ټول باعث د دې شوي دي چې د پاکستان اقتصاد یو څه صدمه وویني دغه صدمه د دوی په پیسو کې ښودل شوې ده د دوی د پیسو ارزښت نسبت پروسه کال ته او تیر کال ته ډیره راټیټه شوې ده نو زه فکر کوم که دغه فشارونه باعث د دې شوي چې دوی د ډالر را پرانیزي او خلاصه دي کی دا خو د ستایلو وړ خبره ده خو معمولا داسې لیدل شوي دي د پاکستان د رفتار نه د دوی د سیاستونو نه او د آیسای د ادارې د سیاستونو نه چې دوی خپل دغه رقم تعهداتو ته وفاداری نه لري او معمولا دوی دا کار نه کوي د کابل کې د امریکا سفیر څه موده مخکې وویل چې پاکستان دغسې یو کار ته غاړه ایښې ده او دا یې منلې ده چې افغانستان او هند سره به په دې تړاو خبرې کوي چې څنګه دغه دوی هیوادونه دوی د خاورو نه تجارتو کې خپل منځي اما پاکستان وروسته به انکار وکړي داسې کومه موضوع نشته دی اوس تازه هغوی ویلي چې دغسې یو کار نه مخکې چې په دې تړاو خبرې وشي باید هغه ستراتیژیکي مسایلې دي بعضې او تخنیکي مسایل دي هغه باید حل شي څه غواړي پاکستان کوم مسایلو ته به یعنې غواړي چې سیاسي مسایل باید اول د لانجې حل شي بیا به موږ اقتصادي همکاریو ته راځو مهمه خبر خو دا ده چې پاکستان هېڅکله نه غواړي د یو ښه کار کریډټ د امریکا واخلي په دا منطقه کې سره د دې چې امریکا ډیر لیواله دی دې ته او امریکا ډیر کوشش کوي چې د کریډټ اخیستلو یوه زمینه دلته ځان ته مساعده کړي او هغه مې دې دپاره چې دوی لاسته راوړنه نه لرودله نو اوس په هره طریقه چې دوی لاسوهنې کوي تر څو یو لاسته راوړنه ولري خو پاکستان که دا کار کوي نو د دې لاسته راوړنې نفع امریکا ته نه ورکوي ځکه به دوی انکار کوي دوی به وایي چې نه موږ دا کار کوم نو د امریکا په خوله نه کوو دا به زموږ زړه وي ځکه به موږ دا کار کوو او د هغې په څنګ کې د پاکستان اداره فکر کوم دې کار نه ډیره نفع واخلي دوی که د واګې سرحد زموږ په مخ باندې راخلاص کړي نو زموږ ډیری تجارت به د ایران لخوا نه کیږي د چابهار لخوا نه به نه کیږي د بندر عباس لخوا نه به نه کیږي هغه دواړه بندرونه به یو څه تجارت به پکې راکم شي بل د امریکا ګټه هم په همدې کې ده چې چابهار او بندر عباس نه د افغانستان استفاده نه کوي د هغې په عوض د واګې سرحد نه استفاده وکړي په وچه کې جنس ښه زر هم ځي په اسانه وخت باندې هم ځي او پاکستان هم کولی شي دې نه ترانزیتي فیس واخلي داسې ډېر نور فیسونه دي دلته موجود دي چې پاکستان هغې طریق نه ګټه کولی شي نو ځکه فکر کوم چې دا پاکستان په ګټه دی چې دا لار خلاصه کړي پاکستان حتما دا فکر کاوه چې د دغه لارو په تړل کېدو سره په افغانستان کې د هند نفوذ مخه نیولې اما دا په دې دومره کلونو کې معلومه شوه چې دغه فکر د پاکستان غلط و ځکه هند دا اوس د افغانستان څلورم ستر مرستندوی هیواد دی یا هغه سوداګري چې موږ ورسره کوله چابهار بندر تاسو وویله غنمو هغه د راانتقال شو د هند مرستې او یا د هوایي دهلیزونه دي نو پوه شوی به یې چې دا تګلاره یې کامیابه نه وه پاکستان همیشه داس فکر کاوه چې افغانستان به په هغه حالت کې پاتې شي لکه د 1980 کلونو نه را په دې خوا تر 2000 کاله پورې ولې دغه فکر د دوی موافقه نه شو او ډېر وړوکی فکر و ځکه چې د 2008 کلونو را په دې خوا موږ ډېر اساسي تغییرات په افغانستان کې راوستل خصوصا په 2012 کال کې کله چې افغانانو دا تصمیم ونیو چې پاکستانی اجناس نور نه استعمالوي او دوی راغلل په یوازې نورې بدیل لارې ولټولې نور بدیل مارکیټونه موږ ولټول او د هغې طریقې نه موږ اکمالات وکړل نو پاکستان ته ډېره صدمه ورسېده حتی تر 2 میلیارډ ډالرو پورې بیا چې کله زمونږ مریضانو دا تصمیم ونیوه چې نور موږ پاکستان ته نه ځو په یوازې هند ته ځو او نور هیوادونو ته ځي نو دلته بیا یوه صدمه ورسېدله
کله چې پاکستان د تورخم دروازه بنده کړله څو ورځو دپاره هلته یې مولیدل چې په موږ ډېر غټ تاثیر ونه کړ نو موږ دغه ټول عکس العملونه دې ته موږ ځان تیار کړی و چې پاکستان فشار دی په موږ تاثیر ونه کړي نو زه فکر کوم چې باید نن پاکستان په دې پوه شوی وي چې په افغانستان باندې فشار راوستل بې ځایه دي او دا باعث د دې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کم شي سوداګري دې راکمه شي او په عوض د نورو هیوادونو سره سوداګري زیاتېږي موږ خو مشکل نه لرو موږ وارداتي هیواد یو صادرات هم دومره ډیر نه دي نو چې زمونږ ضرورت هر مملکت په موږ خرڅوي هر جنس چی نو ضرورت خو د دوی دی دوی باید د لارې پرانیزي دوی د لارې خلاص کړي دوی د تورخم دروازه همیشه خلاص وساتي هلته د ګوادر لاره موږ ته خلاص کړي ځکه چې دوی موږ ته صادرات لري موږ دوی ته دومره صادرات نه لرو نو په دې خبره باندې اوس باید پاکستان پوه شوی او د همدې لپاره ضرور ده چې دوی د لارې زموږ په مخ پرانیزي د دې سره سره منګه چې کله د پاکستان واردات راکم کړل ډېر هغه پانګوال چې هغه افغانان ول او که پاکستانی ول هغه چې په پاکستان کې څه پانګونه کړي واغې هم را انتقال کړل افغانستان ته راوړل ځکه چې هغه تولیدات د افغانستان لپاره کوي کله چې افغانستان واردات بند کړي نو مجبور دي چې خپل پانګاچونه دلته راوړي نو هغه باعث د دې چې په افغانستان کې د پانګاچونه زیاته شي که پاکستان دغه طریقې ولارې ته ادامه ورکړي نو دا بیا باعث د دې کېږي چې پاکستان د نورم صدمه وویني ضرر دی وویني تاسو مطلب هم دا دی چې ځان زنده کوي بل کار نه کوي او همدغه کار دی شو په دغه تیرو بل خصوص دغه ولا ساتل اسکاله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف راغلی او د سیمې کې نوي تعدیلات او تغییرات راغلي د دغه لارې د پرانستل کېدو لپاره د افغانستان د حکومتونو هڅې څنګه ارزوئ تاسو زمونږ حکومتونو چې لا تر اوسه صرف دغه درېیمه اداره ده چې تیریږي هر وارې دې خوا نه کوشش سوی و چې دا لاره د خلاص شي ولې متاسفانه موږ ارقام لاس کې نه لرودل چې دوی ته ورکو ورته وایي چې ګوره دا دومره ګټه تاسو ته رسوي دومره موږ ته رسوي او د هغې په څنګ کې موږ دوی سره د هغه توافق کولو وسایل نه لرودل نن دغه وسایل لرو نن دا وسایل چې زمونږ لاس کې دي دا یو زمونږ واردات دي چې دوی ته موږ وښودله چې ګوره که لاره خلاصه نه کړي نو واردات به راکم شي تاسې نه انتقال د پانګاچونې ده چې د پاکستان نه افغانستان ته راغلی ده او زمونږ د ملت دغه برخورد د پاکستان په مقابل کې که ستاسو پامي تر 2003-2005 کلونو پورې همیشه پر رسنیو کې دا خبره کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجې د ملتونو لانجې نه دي دا د حکومتونو لانجې دي ولې که دا لانجې ادامه پیدا کړي نو دا بل اخره ملت ته رخنه کوي ملت ته ورزي او ملت په دې قناعت کوي چې پاکستان زموږ سره جوړښت نه غواړي نو دغه رقم ملت کې دا شی زیاتېدل باعث د دې کېږي چې بیا ملت تصمیم ونیسي او د ملت تصمیم نو بیا په حکومت باندې د یو انتقاد له دې اړخه دا دی چې افغانستان او پاکستان او هند په سیمه کې د ډیرو سازمانونو غړیتوب لري چې هغه کې اقتصادي سازمانونه هم دي او نور د همکاریو سازمانونه دي شانګهای سازمان مثلا پاکستان او هند نه وای عمومي غړیتوب اخیسته او افغانستان هم پکې د څارونکي پایس دی یا د سارک سازمان دی یا د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته د اقل کوي چې مراجعه وشي یا د ترانزیت نړیوال سازمان دی انتقاد هم دا دی چې افغانستان هیڅ کله لدغه لارو دی چینلونو دا څنګه د کړی چې پاکستان باندې فشار راشي منګه بعض ځایونو کې چې کله هڅه هم کوو نو هغه ناکامه کیږي دلیل دا دی چې زه بیا وایم چې موږ دقیق او ښه وسایل په لاس کې نه لرودل په هغه وخت کې مثلا که دبلیو ټي او ته موږ دا خبره وړاندې کوم نو د پاکستان یوازینۍ اندېښنه دبلیو ټي او ته دا وله چې موږ نه پوهیږو هغه موټرونه چې د هند افغانستان ته ترانزیت کیږي دي کې به څه شی انتقالیږي نو دوی امنیتي اندېښنه وړاندې کوله د موضوع نه به ځان شاته کاوه او همداسې په نورو ځایونو کې د دوی د اندېښنه پر ځای هم وله ځکه چې نړۍ دا فکر کاوه چې رښتیا هم هندوستان او افغانستان سره جوړ دي ممکن سلاح انتقال کی عساکر انتقال کی داسې نور شي نه چې پاکستان هغه نظارت دی هغې نه نشي کولی د بین المللي قوانینو په اساس باندې نو ځکه دا خبره دوی منل کېدله
او بل چې منګه د اقتصادي له نظر دومره قدرت نه لرو ده حتی که واردات منګه کول نو دا قدرت هم نه لرو ده چې منګ د هغوی سره کینو او په عین تراز د ور سره خبرو وکړو خو نن دغه لاسته راوړنه منګه لرو نن زمونږ مارکیټونه داسې شوي دي چې منګه د نورو ځایونو بدیلونه لرو دا خبرې ورسره کولی شو او بعضې سازمانونو کې د پاکستان غړیتوب زمونږ نه مخکې و نو په هغې سازمانونو کې پاکستان بر لاس لري او دا غږ ډېر اورېدل کېږي ځکه زمونږ غږ نه اورېدل کېده منګه دا مشکل لرو ده بله موضوع د امریکا او چین د لارې فشارونه چې دا دواړه له پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې وي او پاکستان ورپورې تر ډېره تړلی په همدغو ملکونو پورې کېدای شو چې د دغو هیوادونو په وسیله باندې په پاکستان باندې فشار راوړل شي چې دغسې یو کار ته اجازه ورکړي دقیقاً امریکا خو تر یو ډیر وخت پورې تر هغه چې د اټومي قرارداد کې د ایران سره وو دوی ته بې تفاوته وه چې دا لاره د ایران نه وي که د پاکستان نه دی وي چابهار او واګه یو شی ښکارېدل او خصوصا په دې اواخرو کې بیا د پاکستان روابط د امریکا سره هم خراب شول او داسې ایران ښه برېښېده مګر دا چې ټرمپ راغی او د قرارداد نه لاس واخیسته او د چین خو د منګ افغانان هیڅ یاد نه کوو ځکه چې د چین سره زمونږ روابط داسې نه دي پاتې شوي چې مونږ د پاغې باندې استناد وکړو مونږ د پاغې تکیه وکړو د یوې خوا نه د چین او هند روابط ډیر زیات خراب دي نو چین په خپله نه غواړي چې هغه ځایونو باندې پانګه اچونه وکړي چې په هغې کې د هندوستان ګټه وي ځکه خو د واګې ځکه خو د ګوادر هغه بندر جوړ شو چې د هغه په رقابت کې دي د چابهار او د بلې خوا نه زمونږ خپله روابط د چین سره داسې نه دي چې موږ د هغوی نه ګټه واخلو په دغه مسایلو کې نو ځکه فکر نه کوم چې چین د معادلې ته ښه راشاملېدلی سي مګر دا چې موږ په دغه روابطو کې تغییرات راولو خو دا چې د امریکا پام دوباره د موضوع ته راګرځېدلی ده بیا اوس دوباره دې ته کتنه کوي دلیل دا ده چې د یوې خوا نه ایران دوی ته یو ښه آپشن نه دی ښه چایس نه ده او د بلې خوا نه پاکستان سره غواړي دوباره د دوی روابط بهتره شي که د چابهار موضوع تاسو یاده کړه امریکایي چارواکو دا منلې ده چې د دوی د بهرنیو چارو او دفاع وزیران چې په دې وروستیو کې نوي ډیلي ته تللي وو د هند چارواکو ورسره دا موضوع یاده کړې ده چابهار یې ورسره ویلي دي چې په ایران ستاسو بندیزونه لګیږي چابهار به څنګه کیږي کنه نو هغوی امریکایان ورته ویلي چې ستاسو دا اندېښنې به موږ په نظر کې نیسو نو ستاسو هغه هم دې ته دی چې پاکستان باندې اوس دا شی نه مني دغه حل لاره به امریکایانو ته ښکاري چابهار امریکایان وایي چې موږ به داسې تعزیرات نه لګوو چې په هغې کې چابهار متضرره شي یا د ایران او هند او افغانستان دغه مشترکه لاره مګر د دې امکانات ډیر کم دي تاسو چې کله تعزیرات په یو مملکت وضع کوئ نو د هغه ټول سکتورونه متضرر کیږي یو د بلې خوا نه کله چې په ایران باندې تعزیرات وضع کیږي نو ایران هم خپل عکس العمل ښیي که د ایران عکس العمل د دا وي چې هغوی د په چابهار باندې فشار راوړي تر څو په افغانستان فشار راسي او د دې طریقه د په امریکا فشار راوړي نو هغوی د دې کار نه دریغ نه کوي دا کار به وکړي د بلې خوا نه پاکستان همیشه ښه آپشن دی په دغه منطقه کې که پاکستان موږ سره د صلح په لاره کې کومک وکړي هم موږ ته یو ډېر ښه بدیل ده او که دا د سوداګریزو لارو خلاصول وي په دې کې هم موږ ته ډېر ښه بدیل دی د پاکستان نه موږ ته ارزان قیمته او د پاکستان نه مساعده بدیل نه پیدا کیږي دا پاکستانیان هم په دې پوی دي موږ افغانان هم په دې پوی یو اوس د واګې نه تر تورخمه پورې لاره ډیره کمه ده نسبت د هغې لارې نه چې د هندوستان نه د چابهار ته راشي بیا د افغانستان ته راشي ولې که موږ مجبوره کیږو نو بیا نورې لارې ځان ته لټوو که راشو اوس د دغه لارې ګټو ته که د پاکستان له خاورې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري کیږي او بیا دغه لار د مرکزي اسیا هیوادونو پورې تړل کیږي دا به د سیمې له ودې سره څومره همکاري وکړي او د دغه دریو هیوادونو ترمنځ به د باور له رامنځته کېدو سره څومره همکاري زه فکر کوم چې دا لاره که واقعا تطبیق شي نو د ټاپي پروژې نه د کاسازر پروژې نه او داسې بله هره پروژه چې د منطقه کې دي د دوی د مجموعي تاثیراتو نه به یې دې لارې تاثیر ډېر زیات وي د یوې خوا نه اجناس کولی شي په دې لاره تګ راتګ وکړي هندوستان ته بلې خوا نه کولی شي دلته د ټرین لارې جوړې شي
او مسافرین په دې کې حرکت وکړي ښکته پورته او زمونږ هوایي دهلیزونو ته بیا ضرورت نشته ده. پاکستان کولی شي خپل توریزم د دې لارې نه زیات کړي. موږ افغانان به پاکستان ته ځو، توریزم به کوو، هلته به ګرځندګي کوو، هندوستان ته به ځو. او د بلې خوا نه د افغانستان ګټه به دا وي چې اجناس به په اسانه، ارزانه او په ښه وخت باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. دا لاره تقریبا 200 کیلومتره راځي چې ډیر زر پوره کیږي. ان تقریبا 4-5 ساعته لار ده. موږ خپل ډیره تازه میوه کولای شو په اسانه باندې په دې لاره هند ته ولیږو او هندي محصولات هم کولای شي افغانستان ته راشي. پاکستانی محصولات هم محبوبه کیږي، کولای شي افغانستان ته راشي، زموږ محصولات د هلته لاړ شي. د برق لاینونه د دې لارې نه تیریدلی شي، د ګاز پایپ لاینونه د دې لارې نه تیریدلی شي، سړکونه د دې لارې نه تیریدلی شي چې هند او افغانستان د سره وصل کی. او په عمومي توګه باندې دا باعث د دې کیږي چې هندوستان، پاکستان، افغانستان او مرکزی اسیا په ډیره زیاته لنډه طریقه، په ډیره زیاته لنډه لاره باندې، په ډیر کم مصرف باندې دا ټول سره وصل شي. او فکر کوم د دې منطقي اقتصاد، اجتماع او سیاست مکمل متحول شي او ډیر لوی تغیرات وکړي. مننه ډیره زیاته محمدي صاحب چې په واس کې مرسته. تاسو نه مننه. سلامت سئ. درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره